بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته د زړه د تله سلامونه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو قدرمنو درنو پښتنو، د ارمان دوني 14 مارچ ته 40 ده، یعنې 40 ورځې پوره کیږي چې لم چې ورته وایي پور وشي. په دې حواله سره به په پښتونخوا کښې او په ټوله نړۍ کښې چې چېرته پښتانه اوسېږي، هلته به د پي ټي ایم ملګري جلسه ټایپ سیمینارونه کوي، دعا به کوي په هغې کښې، د ارمان په ژوند به خبرې کوي، د ده چې کوم زیاتی وشو، کوم ظلم وشو، په دې به خبره کوي. ورسره به په انصاف د ارمان دپاره انصاف نه کېږي، ریاست زیاتی کوي، ظلم کوي، په دې به خبره کېږي. د دغې دپاره د ټول ملګري شاتیاری هم وکړي، ویډیو پیغامونه د هرې ځای لیوله جوړ کړي، دوی د سبا په سبا ځایونه وټکي او ټایم ده وټکي د خپلې ځایلې، او څوک به فاینانس سیټ اپ دی، څوک ورته راګرځوي، څوک به ورته لیګل سیټ اپ کوي، څوک به ورته انتظامي سیټ اپ کوي، څوک به ورته بلند راکوي چې موږ بلنه ورته وایو، چې ټولو علاقو کښې په لوډ سپیکر اعلانونه وکړي د خپلې ضلعې، د خپلې ضلعې په ټولو علاقو کښې پمفلټ تیار کړي د خپلې ضلعې دپاره، هغه وګرځوي. نو چې یو په هره ضلع کښې جلسه ټایپ سیمینارونه وشي، په هغې کښې مضبوطه خبره وشي، نو هغه به بیا ډېر یعنې یو ښه اړخ به وي. دې نه علاوه د ارمان دوني په حواله سره دا کیس کله هم پرېښودونکی نه دی، دا زموږ د زړونو درد دی، دا داسې په اسانه باندې چېرته کمیږي. د ارمان جدایي تر اوسه پورې هم موږ ته څه کمی نه پشي راځي، ازای نه پوره کېږي. د ارمان ژوند یو قیمتي ژوند و، خامخا په زور باندې ظالمانو د ده ژوند د ده نه واخیست. د دغې پر خلاف به زموږ جدوجهد پوره عمر هم جاري وي چې انصاف نه وشي. نو د دغې دپاره به ټول ملګري ښه هم وکړئ، او آینده هم د ارمان دوني په حواله سره به نږدې وختونو کښې نور هم د دې په حواله سره د جدوجهد دپاره به نور هم موږ هغه خپل اعلان کوو. فلحال توجه تاسو په دې ورکړئ، نور به هم جلسې نور به هم کوو د دغې په حواله سره. مننه، خدای مو آباد لره.